سر دا راته وایي په پاکستان پیپل پارټۍ کې تاسو واحد مشر یې، صوبایي صدر هم یې تاسو راغلی دلته کې دا حالات هم ویلو، څه تاثرات دي سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو څه انتهایی افسوس دی، ډېر زیات افسوس دی. اوس د باچا صاحب چې کوم د یو خاندان نه 22 کسان وفات شوي دي، نو دوی په دوک درد په دې غم کې موږ پاکستان پیپلز پارټي ټول شریکه ده او انشاءالله تعالی دا ول زه یقینداني ورکوم باچا صاحب له چې څه قسم تعاون زموږ نه غواړي انشاءالله موږ به ورته دا کوو. او باقي د بونیر خبره ده ځکه چې بونیر کې نور ټول بونیر کې ډېر زیات نقصانات شوي دي. نو انشاءالله ایز ا پریزیډنټ پاکستان پیپلز پارټي د ټول د دې بونیر ډسټرکټ بونیر ټولو مشرانو ته کراس د بورډ دی کې موږ نه سیاست کوو نه پارټیانې کوو نه نور داسې مقابلې خبره ده. او د پاکستان پیپلز پارټۍ نه چې څه کېږي انشاءالله تعالی هغه به موږ خپل وس مطابق کوو. او باقي زما ستاسو په دې میډیا په وساطت صوبایي حکومت هم دا خواست دی او وفاقي حکومت هم دا خواست دی چې دا ډېر سخت وخت دی او خاص کرکې په هغه اضلاع کې چې په کوم اضلاع کې نقصانات شوي دي د سیلاب د فلډ افیکټیز دي، نو پکار دی چې ښه په ایماندارۍ دې سره ودرېږي او دا د حکومت وخت ذمواري هم ده چې دوی هیلپ وکړي. او انشاءالله د پاکستان پیپلز پارټي زما نه چې زموږ نه چې څونه دلته موږ ټول ملګري راغلي وو، که ضلعي تنظیم دی که ډیویژنل تنظیم دی، د مردان ملګري دي، ما سره د سوات ملګري دي، د صوابۍ ملګري دي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ نه څونه کېدی شي موږ دوی سره کوو روان شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نه لومبې باچا صاحب غم کې خو موږ شریک یو، خو موږ مخکې هم څلور پنځه پیرې راغلي یو. خو زه د خپل طرف نه او د ګانشال مې ټولو میاګانو له طرف نه ټول چغرځي قام له طرف نه د پاکستان پیپلز پارټۍ صدر محمد علي شاه باچا د هغه سره د راغلي ټولو مشرانو څومره مشران چې راغلي، زمونږ ډیویژنل صدر ملک اکرم خان راغلی، زمونږ د سوات ضلعي صدر د ملکند بادام ضلعي صدر اسد خان راغلی، زمونږ ډیویژنل صدر د لور ملکند ملک عظمت صاحب راغلی، زمونږ ایم پی ای بهریراج صاحب راغلی، څومره مشران چې دلته د باچا صاحب سره راغلي، نو د هغوی شکریا ادا کوم ځکه چې په صوبایي قیادت کې د ټولو سیاسي پارټو مشران راغلي، پیر بابا ټول راغلي، موږ سره غم کې شریک دي او هغه امداد هم کوي. خو زه باچا ته خیر تحسین ځکه پیش کوم چې باچا صاحب ماته وایي چې موږ به هغې سپاټ ته ځو، موږ به دورنګزیب باچا د فیملي خواله ځو، موږ به هغه ځای اینو، موږ به په ذات خود هغه له ځو. امداد خو موږ د کیمپ نه تقسیمو، پر باچا صاحب عظمت ته سلام کوم. په دې لارو باندې ناشنا سړی نشي راتلی، ډېر خلک راځي چې سیاسي مشران هغه دلته نه دي راغلي. زه د باچا صاحب عظمت او بهادرۍ ته سلام کوم. ماته وایي چې الله هغې به بل پله ځو چې د باچا صاحب ګانشاه چغرځي قوم له لاړ شو، دې سپاټ ته لاړ شو، دې مړو له لاړ شو، دا ځای وینو، باچا صاحب وینو، ته تسلي وکړو. نو زه د خپل طرف نه پاکستان پیپلز پارټۍ بونیر طرف نه ټول چغرځي قوم طرف نه د باچا صاحب شکریا ادا کوم. موږ ته درانه وکړه، زموږ په غم کې شریک شو. الله تعالی دې دله اجر عظیم ورکړي، خدای پاک دې عزت نور هم سیوا کړي. او زموږ سترګې کم از کم نن په بوزیر کې چوتې دي، زموږ صوبایي قیادت ګانشال میرې ته بزاد خود ټول زموږ قیادت دلته موجود دی راغلی، نو کم از کم زموږ سترګې په چغرځي قام ته او چې خلکو ته چوتې دي، زموږ مشران زموږ سره په هر دکھ درد کې شریک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ صوبایي صدر محترم جناب سید محمد علي شاه باچا صاحب په قیادت کې او د ضلعي صدر صاحب او څنګه نومونه چې د مشرانو واغستل، د پیپلز پارټۍ د نیمې نه د زیاتې صوبې مشران راغلي. باچا صاحب دورنګزیب باچا صاحب ته دا وایو چې دا غم ستا یوازې نه دی، دا د سره د پوره دنیا د پوره ملک د پوره پاکستان پیپلز پارټۍ د پوره خیبر پختونخوا شریک دی. دا ډېر لوی غم دی. الله دې تاسو له برداشت درکړي. زمونږ مشران دا راغلي هم دي او زموږ کوم مشران چې دي هغوی د هغه ځای نه هم په دې باندې بار بار دغه کوي چې دا سانحه او ورسره د پیر بابا او ورسره دا نورې څومره د سوات دا څونه سیلاب سره چې متاثرین علاقې دي، نو د هغوی د طرف نه هم په دې باندې خاص دغه دی چې تاسو دوره وکړئ، تاسو لاړ شئ او د خپلو ملګرو د څومره خلک په دې کې دي که د هرې پارټۍ سره تعلق دی د هغوی دادرسي وکړئ او دا پیغام وله ورکړئ چې تاسو یوازې نه یئ، هر قسمه امداد، هر قسمه حوصله، هر قسمه موقع په سخت وخت کې موږ تاسو سره ولاړ یو.